وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تا دا سوال کړی دی چې د سالګرې کیک خوړل څنګه دي. جواب د دې خبرې دا دی چې اصلا سالګره د دې متعلق چې د علماو کومه فتوا ده نو هغه اوریدل پکار دي او ان شاء الله چې دغه خو ته مختصر پته معلومات هم مجمل. شیخ ابن عثیمین رحمه الله دی بارک فرمای شرح د کتاب التوحید کې هغه فرمای کل شی یتخذ عیدا، هر هغه څه چې دغه اختر جوړ کړی شي او هر هفته یا هر کال دا دوباره کول کیږي نو دا په شریعت کې نشته، فهو من البدع، دا د بدعات نه ده. هغه په شریعت کې نه نو دا بیا د بدعات نشماريږي. او دلیل به دا دی چې شریعت چې کوم دی نو د معصوم د پاره عاقبه مقرر کړل، دین رسول دغه لپاره څه پروګرامات نه دي مقرر کړي. نو دا قسمه خوشحالي چې دا هر هفته یا هر کال دا خلق تکراري، د دې مطلب دا چې د اسلامي اخترونو سره دا مشابه کړل دي، دا دغه یو قسم دغه رنگ ول ورکړی شوی دی، دا حرام دي، جایز نه دي. دین اسلام کې اخترونه نشته سوا د شرعي درې اخترونه، یو عید الفطر وړوکی اختر، بل عید الاضحى لوی اختر، او بل عید الاسبوع هفتوار اختر چې هغه د جمعې ورځ ده. او دا کم سالګره چې نو دا د عادات او د قبیلې نه دي چې سړی وایي چې مړه دا خاص عادات دي، عبادات خو نه دي. هغه فرمایي چې دا د عادات او د قبیلې نه دي ځکه چې دا تکراریږي او دې له باقاعده د عبادت شکل ورکړی شوی دی. په دې وجه چې نبی صلی الله علیه وسلم کله مدینه ته راغی او انصار په مدینه کې ولدل چې هغه دوه اخترونه هغه به مناوال نو په فرمایل بشک الله تعالی تاسو لا په دې دوه په بدله کې بهترین اخترونه درکړل دي دوه، یو عید الاضحى یو عید الفطر، لوی اختر وړوکی اختر. نسائی ابو داود روایت ته صحیح. نو سره دین چې دا د انصار هم یعنی عادات او قومي خوشالي ورځي وي، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې نه، الله تعالی دغه بدل کړل. داسې شیخ عبد الکریم الخضیر حفظه الله هغه نن چې تاسو شوی دی هغه جواب ورکړی دی چې دا سالګره چې کومه ده نو دا د الله په دین کې بدعت او دا بالکل کول جایز نه دي، او دې کې چې خوراکونه کیږي نو دا هم جایز نه دي. یعنی تر دې پورې غي قطعي تور دا خبره کړله دا کول هم جایز نه دي، سالګره او د خوراک هم جایز نه ده کوم چې دې لپاره کی. او دوی چې خلک چې دا باندې وي کی چې دا خوراک مونږ د میل ونو لپاره کړل دي نو دا د جواز دلیل نه دی. د میل مستي خپل احکامات دي او خبرو کې اصل کې نیت تکته کیږي او ډیره سخت واضحه او ښکاره خبره ده چې د خوراک دا د دې خود ساخته پروګرام په وجه باندې شوی دی چې دا یو قسم جشن دی او د دې خوراک نه خوړل دا د هغوی سره الټا تعاون کول دي د دې کار په همیشوالي باندې چې کله څوک هم په دې کې شریکي خوراک کو سره کوي، دې مطلب دا چې دا کار به بیا مسلسل کوي. نو دا د ګناه او د ظلم او زیاتی په کار کې تعاون کول دي. په بدعاتو کې په دین اسلام کې خود ساخته طریقې په کې تعاون کول دي. الله فرمایي وتعاونوا علی البر والتقوى، دیول سره تاسو د نیکۍ او د تقوا په کارونو کې تعاون کوئ چې کوم په شریعت کې ثابت خبرې دي. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، او دیول سره تعاون مکوئ د ګناه او د زیاتی په کار باندې. د نور علماء د دې وضاحت دغه څه کړی دی چې سالګره چې کومه ده او دا د جشن یو شکل دی ورکول د اختر چې هر کال دا کیږي، دا بدعت خود ساخته طریقه ده، د کفارو سره مشابهت ده. نو دیو جن دا جشن مناول حرام دي، برابر خبره ده چې سړی د عبادت په نیت کې کوي، سړی د عادت په نیت باندې کوي. خو چې کوم خلک دا اساس کوي نو پدې کې د مسلمان د پاره دوه خبرې داغه نه مطلوب دي چې دا وکي. یو خدای دې چې هغه ته نصيحت وکي او دا خبره وته بیان کی چې دا غیر شرعي کارونه دي په دین کې، دا کار غیر شرعي دي. سالګره مناول د ماشومانو دا وړو او دوی مدد چې دا مطلوب د مسلمان چې دی په دې جشن کې نه شریکي، د پروګرام کې بده نه شریکي او د هر هغه څه په دې ځان ساتي چې دا غینه رضامندي او ملګرتیا ثابتي ظاهري. نو دا یو ضابطه ځان سره یادول پکار دي.
چې دې کې دا کم بیا چې دا د کله یاد کړ دې نه پته لګي چې یاره دا کم خوراک بار کې دا کیک بار کې تاسو کړی دی هغه حکم ته واضح شو چې د دې خوراک څنګه دی نو اصل دا ده چې هیڅ شی به د دې قسم خوراکونو نه قبلول کېږي چې په دې ورځ باندې په دې مناسبت د دې پروګرام په وجه باندې راوړی شي که په هغه ورځ یو که د هغې نه وروسته ځکه چې دا د هغې سره بلکل ملګرتیا د رضامندي ده او د هغوی سره مدد کول د دې کار په جاري ساتلو باندې نو دې نه به یو سړی مسلمان به معذرت پیش کړي د هغې د قبلول نه به ښکلي انداز کړي او که ویرېږي چې یاره دا خو تعلق زموږ په منځ کې رشتهداري دا کټ کېږي او دوستانه ختمېږي نو دا وضاحت ته بیا پکار دی چې دا تحفه چې کومه ده دا خوراک دا زه ګورې اوس په دې ټیم کې که تا ماله راوړو زه ستا د دوستاني یا د رشتهدارۍ د وجې نه قبلوم دا د دې وجې نه چې دا بدعت ګڼې زه منمه او دا ودم ورته ښودل پکاري دا ورته ویل پکاري په دې پوهول پکاري چې آینده کې ګورې دا کار چې وشو زه چېرې به هم ستاسو خوراک تحفه دا به نه قبلومه نو ځکه دا خوراک او دا څیزونه چې کوم خاص د دې لپاره جوړ شي د دې نه خو بالکل اجتناب پکار دی د دې جوړښت د دې خوراک دا خو حصه ده دغه جشن خاص دا خوراک جوړول او خوړل په دې کې دا خاص دغه حصه ده نو چې د دې خوراک ونه کړی شي نو دا ښکاره واضح بدعت شو په دې انکار شو په دې بدعت باندې واضح انکار شو ځکه یو په خوله باندې انکار کول یو دغه څیز نه بالکل انکار کول چې څیز د سره خورم دا ډېر غټ او زورور انکار دی او رد دی په دې بدعت باندې او امید دی چې دا به د هغوی د دې شین د قرارېدو سبب هم وګرځېږي دا فایده به پکې وشي چې هغوی له به دا خبره زور ورکړي او د دې خبرې نه به قلار شي